حدیث بخاری کې رسول الله فرمایي اقا انسان شغال لا یدی دا ژوند دی او چې کوم انسان الله نه دی دا مړ دی. ذکر الله شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې دلته کې مراد د مرګ او ژوند نه د زړه مرګ او ژوند مراد دی. یو سړی چې کله رب العالمین یا کې هدري عقیده سره چې الله اکی واځي دی هیڅ د الله سره به هیڅ شي کې شریک نشته او دا کوم عمل چې کوي دا رسول الله د سنت برابر او بدی کې به اخلاص امي صبر دې کې بس موږ الله ایسه حیات پیدا کی ژوند ذکر رب العالمین قرآن کې دویش منګانو باندې راغلي د شل منګان امام سیوطي اتقان کې کړی دی دوه منګان المسعود القرآنی کې شیخ یې کړی دی. په دې ټول ذکرونو کې بهترین ذکر هغه چې انسان مطالعه وکړي قرآن دی د قرآن تلاوت. دریم چې د انسان د زړه ور باندې رب العالمین دا ژوند ور نصیب کوي بالجهاد د رب العالمین د دشمن سره داغه د دین د اوچتوالي لپاره جنگیدل او مقابله کول. ابن قیم به څلورم زاد المعاد کې لیکلي دي چې دیارلس اقسام د جهاد دي. څلور قسمه د نفس سره چې علم د قرآن وکي یو عمل به کوي دعا دعوت به کوي درې او مشکلات باندې به صبر کوي څلور. دوه قسمه جهاد د ابلیس سره د خواهش پرستی پر خودل او د قشن شکونه څلور او د شپږ. څلور قسمه جهاد د کفارو سره د پلاس باندې د دشمن مقابله له میدان لور دانګل په شباب باندې دغه په خلاف باندې خبره کول مال باندې د دشمن په مقابل کې مال خرج کول او زړه کې شپږ او څلور لس او درې قسمه عام دي چې کله یو بد کارولې دو پلاس